دنیا د خدای مهرباني نه ده. زه به تاسو ته د دنیا په مذمت باندې یو بیان کوم انشاءالله که فرصت یو جمعه د دنیا په بزم باندې چې کله الله په قرآن کې د دنیا ذکر کړی دی که نه نو ګورې دا یاد ساتئ په زم سره او په سپکه باندې الله دنیا یاده کړې ده. کینه راولې دا تمام قرآن د الحمدونه تر ورناسې وګوره چې کوم ځای کې د دنیا ذکر کوي الله تعالی په قرآن کې نو د هغې به زم بیانوي سپکاوی به بیانوي. دنیا دومره د الله په نظر کې څه حیثیت او وقعت نه لري دا یاد ساته. ښه دغه رنګ چې کوم دی توجه دې خوا غواړم. بیا بل آیات ته 4 نمبر الله څوک نه خوښوي. حدیث آیات کریمه کې راځي ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا. بشک الله تعالی نه خوښوي هغه څوک چې هغه متکبر وي او خپل ستاینه کوي. ګوره دا زم اهم دی. الله هغه څوک نه خوښوي چې هغه متکبر وي خپل ستاینه په خپل باندې کوي او متکبر انسان وي. دا الله نه خوښوي. او نن سبا دا مرض څومره عام دی. تاسو وګورئ مختال چاته وایي خود پسند. هغه چاته ویلی شي چې خپل شخصیت ورته زیات ښکاره کیږي او د بل حقوق په ځان باندې نه مني او د لویې د وجې نه د خپلوانو د ګاونډیانو نه نفرت کوي. دا مختال دی. مختال چاته وایي د عربی په محاوره کې اسانه پښتو اصطلاح کې درته وایم خود پسند ته هغه شخصیت هغه انسان چې هغه ته خپل شخصیت ښکاریږي بس ځان ورته ډېر ښه ښکاریږي او د بل حقوق په ځان باندې بالکل نه مني. او دغه رنګ چې کوم دی د لویې د وجې نه د کبر د وجې نه د خپلوانو د ګاونډیانو حقوق نه مني. دا نه مني. دا مختال دی. فخور چاته وایي هغه چاته ویلی شي چې خپل صفتونه په خپله باندې خلکو ته کوي خپل لویې بیانوي خلکو ته ځان ښکاره کوي. یعنې مونږ تاسې ورته پښتو کې خپل اصطلاح کې ډوزمار وایو. بس چې هر ځای کې کینو نو بس هم دا خپله بړیانې به کوي. دا سړی د خدای بالکل نه خوښېږي. یو یې متکبر نه خوښېږي خودپسنده متکبر انسان خودپسند انسان او یو هغه انسان چې دی ډېره خپله ستاینه په خپله باندې کوي چې کوم ځای کې هم کښېني نو بس خپل صفت به په خپله باندې شروع کړي. یاره ما یو ځای کې داسې کارنامه کړې وه ما یو ځای کې دا وکړه او ما به داسې کولو او زه به داسې کوم او بس د خپلو نه بغیر د بل چا نه ازمولی شي نه ازمیږي. د پاتې سړي هضمه هم خرابوي. انشاءالله په دې هضمه خرابېدو باندې هم درته د اصطلاح د شریعت نه یو څو خبرې بیا یو جمعه کومه. اوس وخت کمیږي را سره. ښه نو دغه رنګ چې کوم دی یو الله تبارک وتعالی متکبر انسان فخر کوونکی انسان او خپل لویي یا خپل صفات په خپله بیانوونکی الله نه خوښوي. 2 نمبر 5 نمبر آیات ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما. الله تبارک وتعالی نه خوښوي هغه څوک خوانن چې هغه ډېر خیانتګر وي اثیمن او ګناهګار وي. خیانتګر انسان د الله خوښ نه راځي. ګناهګار د الله خوښ نه راځي. خیانت نه به ځان ساتي د معاصي او ګناهونو نه به ځان ساتي. دا هم د الله نه خوښېږي. دغه رنګ چې کوم دی بل آیات کریمه کې داسې راځي والله لا يحب المفسدين. الله فساد کوونکي نه خوښوي. بعضې سړی به په معمولي خبره باندې لوی شر او فساد جوړوي. وړه وړه خبرو نه به فساد په شریعت اصطلاح کې هغه ځان نه خبرې دي چې ګناه ته ویلی شي. د خدای تعالی هغه احکام پیمالولو ته فساد ویلی شي. د الله نافرمانی ته فساد ویلی شي. د الله تبارک وتعالی نه بغاوت ته فساد ویلی شي. په مخ د ځمکه باندې کفر دا فساد دی. ظلم دا فساد دی. ګناه دا فساد دی. فرشتو الله ته نو فرمایلی آیا ته هغه څوک پیدا کړي چې په دې مخ د ځمکه به فساد کوي ګناهونه به کوي هغه څوک پیدا کړي نو ګوره ګناهګار فساد کوونکی فسادي انسان دا د الله نه خوښېږي. دغه رنګ چې کوم دی 9 نمبر آیات انه لا يحب المسرفين. الله نه خوښوي اسراف کوونکی. اسراف کوونکی هم الله نه خوښوي. ګوره اسراف به نه کوي. دا نه چې د اسراف صرف په دې مانځو دسو په دې شیزونو کې دی نه. حدیث کې دومره پورې راځي که یو سړی د نهر جاري په غاړه باندې ناست دی که نه او دی اودس کوي د نهر لوی نهر بهیږي او ته د هغې په غاړه ناست دی اودس کوي اودس نو ته به په دې اودس کې هم اسراف نه کوي. یو اندام به 3 ځل وینځي 3 ځلو نه به زیات نه وینځي. که دا د وینځلو دا اسراف دی. اوس دا خو صرف په دین او په مانځه دې شیزونو کې خو ټیک ده
زه به هغې طرف ته راشم یو قول د یو بزرګ به ته بیان کړم انشاءالله خوښ به م شي خو د هغې نه علاوه دومره درته وایم ابي حاتم صاحب یو بزرګ دی حاتم اعصم او ابي حاتم صاحب یو بزرګ دی یو ځل د زمانې قاضي سره دی مېلمه شوی ډېر مالداره دی قاضي هغه سره مېلمه دی هغه قاضي صاحب ته چې کوم دی ده ورته وفرمیل دی بزرګ دی ابي حاتم صاحب قربان اسراف څه ته وایي هغه قاضي صاحب یکدم ذهن دی مسلې د اودس ته راغی یاره بچې وي دا چې زیاتوالی او کموالی به نه کړي بزرګ ته اوس وایي هغه قاضي خو ځان ته ډېر غټ ګټلی خو ملا و اسراف به نه کړي دا به نه کړي هغه ورته ښه ټیک شو جي د اودس طریقه راته لګو ښایي جي بزرګ ورته وایي دی قاضي صاحب ته هغه ورته تاله نه درځي وي راځي خو کمانه کومه غلطي شوي نو زه به هغه وباسم هغه قاضي ته ځان خلاصول خوا دې خوا خبرې شروع کړي نو د بزرګ ورته ویل چې قربان زه به ستا د وړاندې اودس وکړم نو ته وګوره چې زما په اودس کې اسراف شته که نشته قاضي صاحب ورته وایي صحیح ده نو هغه بزرګ کېناستم اودس شروع کو دا لاسونه 3 ځله وینځل خوله کې 4 ځله اوبه واچولې هغه قاضي ورته وایي نه که نه ګوره اوبه به 3 ځله چې دا په 4م ځل اوبه اچول د اسراف دی هغه ورته ټیک شو جي بیا پوزه کې 3 ځله واچولې په مخ 3 ځله واچولې دا یو لاس بیا 4 ځله اوبه وینځل 4 ځله په اوبه واچول قاضي ورته وایي ګوره بیا د اسراف وکړو ته مو نه ویل چې اسراف به نه کړي بیا ښه جي ښه ټیک شو قرآن کې الله نه فرمایي اسراف کوونکي د شیطانانو وروڼه دي ګوره اسراف ګناه ده هغه ورته ټیک شو جي صحیح ده بیا د هغې نه بعد قاضي صاحب دا بل لاس وینځلو بیا په غوږونو په سر باندې مسه وکړه د سټو د غوږونو مسه وکړه بیا دا یو خپه وینځل چې بله خپه وینځل هغه بیا د 3 ځلو په ځای 5 کرته وینځله قاضي ورته غصه شو تا ته زه بار وایم چې 3 ځل نه مې زیات نه وینځه د اسراف کې راځي ته بیا 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 هغه ورته قاضي صاحب څه کفر وشو ما د یو لپو په ځای 2 ځله استعمال وکړو نو دا ګوره ته ما ته څومره غصه شوې څومره بلوه شوې د مخ نه رنګ دې سور شو بي پي دې های شوه څومره چې کوم دی بې کنټروله شوې زما په اودس کې یو چونګ اوبه استعمالول زیات دا مې اسراف دی ته د خپل جون باندې اوس نظر واچو ستا په دې کور کې ستا په دې مال حال کې ستا په دې روزمره زندګۍ کې تا نه څومره اسرافات کېږي ته هغې ته فکر نه دی کړی په دې لباس کې په دې جامو کې په دې خوراک څښاک کې په دې کېناستو پاسېدو کې په دې استوګنه کې په دې رینځ ته خو ځان سره سوچ وکړه ډېر څه به دا سره داسې پراته وي چې هغه به ستا استعمال کې نه وي ستا ضرورت هم ورته نه راځي ستا په کور کې وخت تېرېدو سره زړېږي بربادېږي ورستېږي ختمېږي وخت به تېرېږي ته نه استعمالې او ډېر خلک به په دې معاشره کې داسې چې هغه به ستا د دغه شیز چې ستا بغیر د ضرورت نه په دې کور کې پروت دی بربادېږي وخت به تېرېږي هغه به دې پسې لیوال وي یا به د هغې خوا وي هغې به دې پسې څومره مشقت کوي څومره دعاګانې به خدای ته کوي چې خدای داسې مال راکړي نو ستا په کور کې اوچ پوچه بربادېږي خدا والا هغې له ورکړه که قاضي صاحب یکدم غلی شو بزرګ ورته وایي مال اودس هم راتلو ما اسراف هم پېژندو خو زما غرض دا و چې زما ستا په ژوند کې کوم اسرافات دي به چا ختم کو اسراف کوونکي الله نه خوښوي د اسراف زندگی الله نه خوښوي ګوره حضرت مجاهد رحمه الله فرمایي وایي که دا جبل ابي قبیس دا د سرو زرو شي او دا ټول غر د یو سړي شي او دا ټول غر د سرو شي او هغه سړی رولګي دا تمام جبل ابي قبیس په توعد د الله تعالی او په لار د الله تعالی کې په دې دا ټول تقسیم کی او دا خرچه کی دا نو دا اسراف نه دی دا اسراف کې نه راځي بیا فرمای او کچرته یو سړی یو درهم یو روپے یا یو موټی وربشي یا غنم یا چارس دی دا په معصیت او نافرمانی کې خرچ کی دا په اسراف کې او ګناه کې راغلی هغه پیسہ هغه شیز چې تی په ګناه کې استعمالې د اسراف دی مثلا دا هغه څه چې ته د شریعت نه خلاف استعمالې د اسراف دی دا ګناه ده اوس سوچو که زموږ ستا په جون کې د شریعت نه خلاف څومره څه استعمالېږي چېرته سوچ مو کړی دی دا چې کومې پیسې ته په ښځه بچو باندې لګې د شریعت مطابق د اسراف نه دی خو چې د شریعت نه مخالف په ښځو په بچو لګې دا هم اسراف دی د شریعت نه مخالف ته په کومې پیسې په ودونو باندې په ډمانو باندې لګې د اسراف دی نن خو د جومات دپاره 2 روپۍ چا سره نشته او د جومات نه علاوه دي کارونو ته وګوره ډنګ ډوت ته دا یو څو شپې دلته د خدای یو قهر نازل شوی د خدای یو عذاب نازل شوی د دې جومات په دې خوا کې تېره شپه هم د یو پروګرام نه راغو داسې ډزارې او ډولکي او داسې ډمامې هغې نه وړاندې شپه د جنازې نه راغلم داسې ډمامې د الله په ذات یقین وکړئ چې د غصې نه خو بیا نه خوب راځي او نه بیا عبادت ته ذوق کېږي مونږ په بهر علاقو کې دا په فخر باندې وایو چې زما په کلي کې زما د محله کې د ډمتوبونو دا کیسه ختمه شوې ده
خو څوک د دې بعضې بدبختو د لاسه زموږ د عزت هغه شمله خورو سره خورې وګرځېږي که ورځو څه وایو خو بیا وایي داسې واغسې او بیا چې کوم دی کلیوالي او تربورولي دي چا څه دا نه کوي هغه نه کوي دي دا کوي هغه کوي بس نور بس نه وایم ټلیفون باندې مې وینا وکړه د هغې باوجود بیا هم چې کوم دی هغه ډمامې او هغه ډمتوبونه هغه کنجرتوبونه د هغه شپه باندې هم شوي د هغې نه بعد هم شوي زما د الله په ذات باندې قسم د ماسخوتن مونږ د دې ډمتوب د لاسه نشو کولی دلته د دې ولي په ځای باندې هغه ډمتوب به ناروا شروع وي چې دا کم ورته ناست دي الله د خپل قهر نښې وګرځوه چې دا څوک دا کم ځوانان هم پکې دي د زموږ د دې کلي کندي دا ځوانان هغه عذابونو نه ویریږي چې کوم زما محبوب په صحیح حدیثو کې بیان کړي دي ټوله شپه به د مامود تیره کې سهار مانځنه نه پاسي مبارک فرمای سهار به د مخ یا د خنزیر وي یا به د بزو شادو ګرځېدلی وي خدای دې وکړي دغسې چې یو څو مونږ وګورو دې خلکو ته دا بزوګانو دا شادوګان لږ وښایو چې دا خلک لږ منې شي د خدای یره خو د چا پړه کې نشته دیوال ته لږ یو څه نصیحت کوه که نه غوړه منګي ته چغې وهه که نه د خدای رسول احکام قرآن مونږ شپه ورځ په د سپیکر په ذریعه درته بیانو یې کوس یو سړی لرې وي د سپیکر اواز نه اوري ته نه خبر نه د جومات نه د کور او د استانو نه مدرسې نه د ځای لرې دی ورکې په سارا کې پروت دی نو که بیا وکړي خلک به وایي چې زه یاره ناخبره دی او چې د جومات په خوا کې د مدرسې په خوا کې د یو لوی جامعې او استانې په خوا کې د اهل الله او د روزو په خوا کې یو سړی دومره ناروا کوي دا د قهر او د خدای د عذاب او د خیرو مستحق دي که نه دي دا دي که نه دي تاسو وایي که نه ولې پې چپ پاتې کېږئ قسم دې ما اراده دا کړې مې دې نه بعضې د دې کلي یو څو علما هم راغونډوم علل اعلان په دې سپیکر باندې اعلانونه بار بار کوم دی نه بعد که چا دا کول ورسره مړی ژوندی هم پاتې و چې څومره وس مې پرې رسېده شو نبي علیه السلام فرمایي چې منکر کار وګورې په لاس یې منع کوه یو ګناه داسې ده چې ته کې هغه عذاب صرف تر تا پورې دی د خدای په قهر پې تکه کړي اوس ته ګیره خرې شراب کے پٹ اس کے لگی آئے نسوار کے چرس کے پٹ کے لگی آئے غلا کے پٹ کے زنا کے پٹ کے لگی آئے مونږ در نه خبرې کو مونږ درته بیا بیا هم غاړه آزاده کا یو ګناه داسې ده چې تمام کلي تا سره په هغې کې شریک شو تمام کلي باندې ستا د وجې نه د خدای قهر نازلېږي د خدای عذاب نازلېږي د خدای لعنت پې ورېږي نو ته د خدای نه نه یېرېږي اوس که هغه خلک راپاسي نو بیا به ته د هغې څه جواب وکړي ما ویل زه یو څو سپین ږیرې راغونډم خو ما سره چا پکې اتفاق ونه کو مې یو څو مشران دلته کېنوم دې نه بعد به زه دا جرګه به جوړوم انشاءالله په دې کلي کندي کې زما په دې علاقه کې چې دا نږدې پورې څومره کمې دي نه در کمې آواز راځي هغې دپاره یو درنه جرګه جوړوم چې د چا په کور کوڅه کې دا ډنګ ډونګ بنګ اورېدو هغې ته به جرګه کېنو بیا د هغې نه بعد به د جرګې خبرې ورسره سپینې سپینې کوو د خدای د قهر نه خو څوک نه یېرېږي والله العظیم بله شپه دلته چې کوم ډولکي غږېده د هغې د لاسه موږ ماسخوتن په جمع ولاړو او دومره ناروا ډنګه ډونګه ډنګه ډونګه ډنګه ډونګه چې موږ د ماسخوتن جمع نه شوه کولی ما سنت او وتر واجب پرېښود کور ته دې نه لاړم په هغه ټایم مې ټلیفون میلو کوم مې لکه تاسو د خدای نه نه یېرېږئ د خدای د قهر او د عذاب نه نه یېرېږئ ستاسو د لاسه څوک په جومات کې مونځ نشي کولی دا هغه ورځې نه ویېرېږئ چې په کوم ورځ به د خدای په حضور کې ودرېږئ په کوم مخ به خدای له ورشئ د دې جومات خاطر ته ونه کو د دې جمع خاطر ته ونه کو د اذان خاطر ته ونه کو د دې سپینې جامې او د علماو خاطر ته ونه کو د دې مدرسې او د دې استانې خاطر ته ونه کو ته د خدای نه نه یېرېږي د خدای د قهر او د عذاب نه نه یېرېږي تا باندې خدای فضل وکړو بچې دله زلمې کو د هغه خوشحالي د واده درته ښایي ته پکې د خدای تعالی د نافرمانو ته دې ملا وتړله د خدای قهر او عذاب ته چلنج ته دې ملا وتړله چې دا خبرې مونږ کوو بیا خلک وایي دي داسې کوي هغسې کوي ما دا عزم کړی دی چې زه د دې کلي په سطح باندې انشاءالله یو درنه جرګه جوړوم که څوک پکې ملګري شو راسره هم چارخه که نه ملګري کېږي هم چارخه خو انشاءالله دې خلکو ته به دې نه بعد ښایي مې یو وارننګ مې ورکړو ټولو ته مې ورکړو چا چا چې زما د اواز رسېږي دا ورته ورسوئ د دې کلي په سطح چې دې نه بعد پکې ډمانې چا راوستي عزت به خپل لاس کې وي اجړا چا راوستو د هغې زړه او د دې اجړا راوستونکي عزت به خپل لاس کې وي بیا به ما نه ګیله نه کوئ دا داسې عذابونه دي چې په دې وجه باندې الله ټول قوم هلاکوي د خدای نه ویېرېږئ مونږ ځان سره ولې ډوبوئ بیا کوئ یې داسې چېرته لاړ شئ چې مونږ درنه نه خبرېږو هلته یې کوئ چې بیا څه کوئ جامې مو باسئ او ښځې نر یو ځای لګي اوسئ بیا د خدای د عذاب نه ویېرېږئ مونږ ځان سره مه ډوبوئ مونږ مه هلاکوئ ځان سره په دې باندې سړی خفه شي دغه اسراف دی کوم هغه مال چې د شریعت نه خلاف ته خرج کې دا د خدای قهر او عذاب ته دعوت ورکول دي دغه اسراف کې راځي بس لنډه ده دغه اسراف دی دغه رنګ چې کوم دی مخکې ورپسې حدیث مو آیات کریمه کې بیا راځي انه لا يحب المستكبرین الله تکبر کوونکي نه خوښوي لوی کوونکي الله تعالی نه خوښوي مستكبرین ګوره دلته علما فرمایي ذکر د استکبار وشو
تکبر اونشو، ذکر د تکبر اونشو، ذکر د استکبار شو. استکبار همیشه د پاره چې مستعملیږي دا لفظ د استکبار دا په هغه کې استعمالیږي، هغه تکبر کې، هغه لویه کې چې کوم په ناحق باندې لوی کولی شي، هغه کې لفظ د استکبار په عربی محاوره کې استعمالیږي. په خلاف د تکبر باندې دا تکبر لفظ چې دا کله کله د لویه هغه لویه کې مستعملیږي، دا هغه چا په لویه کې چې کوم انسان حق د لویه لري یا کوم څوک حق د لویه لري نو هغه ته لفظ د تکبر استعمالیږي. په خلاف د استکبار باندې استکبار صرف په هغه لویه کې مستعمل دی کوم چې په ناحق سره وشي. اوس د دې وجه نه د الله تعالی په اسماو کې یو اسم د الله تبارک وتعالی چې دی هغه متکبر دی. متکبر دی. تکبر څه ته وایي؟ تکبر تعریف څه دی؟ په یو دینی یا دنیوي کار کې، په دینی یا دنیوي یو کمال کې الله تبارک وتعالی چې یو انسان ته یو دینی یا دنیوي کمال ورکړي او دغه کمال په وجه باندې په نورو خلکو باندې ځان غوره او بهتر ګڼي او نورو خلکو ته سپک ګوري، دا تکبر دی. گویا د تکبر دو جز دي. د تکبر یو جز دا دی چې ته خپل ځان لوی وګڼي او دویم جز دا دی چې نورو خلکو ته سپک ګوري، دا تکبر دی. علماء لیکي تکبر اقسامو کې تکبر تعریف کی خبر ډیری دي. تکبر دام دی چې یو سړی ته حق بیان کې او د حق تسلیم نه کړي، دا د کبر وکړو، تکبر وکړو، لوی وکړه. او په مقدس مکه اوله ګناه تکبر او لوی و کبر چې شوی و. الله تبارک وتعالی دا نه خوښي. نهم نمبر ان الله لا يحب كل خوان کفور. الله هر خیانتګر ناشکر نه خوښي. خیانتګر او ناشکر دا شکر گزاری او ناشکری دا سره ازداد دي، ضد دي. شکر گزاری او ناشکری دا سره ضد دي. کچرته یو انسان تام الله تعالی یو نعمت ورکی او دې پاغه شکریا ادا کوي نو دا شکر گزاری د نعمت د حصول د پاره یو بهترین ذریعہ ګرځيږي، او هر چې ناشکری ده نو دا د عذاب خداوندی د پاره یو ذریعہ ګرځيږي. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کته شکریا دا کہ اللہ فرمائی نعمت بدی زیاد کم، کہ ناشکری کے زما عذاب سخت دے. د شکر حقیقت سے شیز دے. یو انسان تا اللہ تبارک و تعالی نعمت ورکی، دغه نعمت دا اللہ تعالی طرف تا منصوب کول او دا اغی اظہار کول دا شکریہ دا. تا اللہ یو نعمت در کڑے، دا نعمت تا اللہ طرف تا منصوب کا اللہ را کڑے او تا دا اغی ظاہر کا خکارہ کا دا اغی نعمت شکریہ دا. چاہتا اللہ تبارک و تعالی یو نعمت ورکیو دے اغا پٹ کیو دا اللہ تبارک و تعالی طرف تے اندر منصوبہ یا ہیری کی او یا چکم دے اغا نعمت پٹی لگیا دے دا اغا نعمت حق نا دا کول دا علماء فرمائی دام نا شکرے کے رازی. اخیری خبرہ دا قرآن آیات چی اللہ تعالی نخو خی ما در تلس آیاتون دا سے بیانول چی کم عادتون اللہ نخو خی یا کم انسان دا اللہ خوخ ندے اگر نحما بیان کر لسم نمبر دا دے. ان اللہ لا يحب الفریحین. اللہ تعالی نخو خی اگر خوشحالی کون کی دا دیر خوشحالی کون کی دا اللہ نخو خی. اس پا دیدہ تلگ روشنیہ چون دا لما آخری خبری دی. اللہ فریحین نخو خی مراد تینا متکبر انسان دے، تکبر کون کی تینا مراد دی. فرح ستوئی علماء کی فرح خوشحالی توئی لکھی گی چیو انسان تا دا لذت عاجلہ پا سبب بانی حاصل شی. اگر خوشحالی چی دا لذت عاجلہ پا وجہ انسان تا حاصل شی دے تویلے شی فرح دلتا او دا لذت عاجلہ دا وجہ فرح او خوشحالی راتلل دا یو فطری امر دے گورے. ہر انسان تا چی لذت عاجلہ حاصلی گی ملاوی گی تو تا بخامخا خوشحالی پاگی باندې راضی، دا یو فطری عمل دے. نو لہذا مقصود دلتا چی کم دے نفی دا نفس فرح او دا خوشحالی ندا. دلتا پا دی آیات کی نفس خوشحالی تاغیر نفی مقصود ندا بلکہ دا اغا خوشحالی او فرح اغا دلتا مقصود دے کم چی سبب دا شرک، سبب دا تکبر، سبب دا سرکشیں، سبب دا معاصی گرزی گی. اغا خوشحالی چی آغی سر انسان کفر طرف تزی، اغا خوشحالی چی انسان پی گناہ طرف تزی، اغا خوشحالی چی انسان پی سرکشے طرف تزی، اغا خوشحالی چی پی گناہ باندے کے پی سرکشے باندے کے آیات کی اغا مراد دا. علامہ
قاضی بیضاوی سے فرمائی والفرح بالدنیا مضموم مطلقا خوشحالی په دنیا باندې مضموم دا ډیره بده ده مطلقا د دنیا په امور باندې په دنیا باندې خو دلته د قاضي سے مقصود چې کم دی اظهار د فرح دی نفس فرح ته مراد نه دی ځکه اظهار د فرح علامه چې دا علامه د محبت د دنیا ده اظهار د فرح اظهار د خوشاله دا علامه چې کم دی د محبت د دنیا ده او دا ذریعه د غفلت ده دغه اظهار د خوشاله دا علامه چې ده دا علامت د غفلت د زوال د دنیا د نعمت نه ده او دا غفلت سبب ګرځيږي د جرأت علی المعاصی باندې او دا غفلت سبب ګرځيږي د نسیان من لقاء الله دا سبب دا غي ګرځيږي یعنی هغه خوشحالي چې پتا خدای را وستا او ته باغی کې د ګناه طرف ته لاړې یا یو نعمت ته ملوش ته باغی ګناه طرف ته لاړې نو دا سه منع ده دغه خوشحالي کون کې د الله بد راځي دا خوشحالی کون کې د الله نه خوښيږي خوشحالی به کې خود شریعت په چوکاټ کې دننه دا نه چې کې په اسلام کې خوشحالی نشته شته دی او کنه خود شریعت په چوکاټ کې دننه کوه خوشحالی د شریعت د چوکاټ نه بهر نه زی اوس تو ګور نبی عليه السلام باندې وعده راغله نه و دنیا یول سي کړي بیبيان لوريان واده شوي د مبارک نسی واده شوي د مبارک صحابه ودونه کړي د تابعین ودونه مخکې شته د تبع تابعین ودونه شته د ائمه مجتهدین ودونه شته ستا په دې زمانه کې د نیکانو ودونه شته ورته وګوره کنه چې څنګه خوشحالي غي کوي هغه سه خوشحالي وکا زبر خپل بیان اختتام په دې ټکیو کوم خوشحالي هغه ده چې پاک الله خوشحال شي لتا هغه خادم نه د خفت ذل جلال شي لتا په ایمان وایا نن زمون په ودونه کې زمون الله راضي دی که ناراض دی دا خوشحالي شو که دا غم شو د الله د خفګان نه لوی غم بل شته په مقدس مکه چې د چا نه الله ناراض وي د دې نه لوی غم په مقدس مکه بل شته د دې نه لوی غم بل کم یو دی زمونږ دا ودونه خو ودونه نه دي دا ټول غمونه دي دا نن چې ستا زوی زلمی شي تا ته خلک سوي دي زوی له څه غم نه کړي هغه هم ځکه دی چې تا نه پکې همیشه خدای ناراض دی که نه ته چې واده وله کېدی واده ته موږ پښتانه غم وایو نن سبا هلکه دې زوی له څه غم نه کوئ دا خو زلمی شوی د واده ماده وله نه کوي مطلب دا وي څه غم وله نه کوي غم ورته ولې وي ځکه ورته وي چې تا نه پکې عموما خدای ناراض دی که نه که دا خوشحالي وي خو تا به ورته بیا غم نه وي تا به د زوی له څه خوشحالي نه کوئ خو ته څه وي د زوی له څه غم نه کوئ نو غم خو خود غم دی که نه چې تا نه پکې خدای ناراض دی غم خو ځکه دی چې تا پکې آخرت نه لاس ووینځلو غم خو ځکه دی چې تا پکې مرګ هېر که غم خو ځکه دی چې تا پکې شریعت هېر که غم خو ځکه دی چې په تا د خدای لعنت پکې نازل وګرځېدو دا به غم نه وي خوشحالي خو هغه ده چې تا نه پکې الله خوشحاله شي په ځای د دې باندې چې دا ډمامې مونږ بندې کړو د دې په ځای پکې پروګرام وکړو ذکر وکړو د خدای بندګي د خدای پکې وکړو قسم دې په دې کې خوشحالي پرته ده دغه خپل عزت ته سکون دی په ډمتوب کې خوشحالي ده کمه ده سکون دې برباد شو برکت د مال حال دې لاړو ته به وروسته په دې کور کې بیا خوشحالي وګورې د دغسې ودونو رزلټ هم بیا ډېر زر بد وځي وما علی الا البلاغ درود شریف ووایي اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم عليه خدای زموږ د ټولو نه راضي شي